شیخ صاحب مشکلات القرآن کې 12 ځله ذکر کړي دي. وی دوله لښکر دې ځان سره روان کړو د صحابه کرامو او د حوازینو باندې حملې کول دپاره لوړلو. دا د مکې او د طایف په منځ کې و، تقریبا مکې نه 3-4 میله لرې و. او دا خوازین څو دا 4000 خلک وو او دغه تیراندازو ډېر ښه غشي وشتونکي وو. نو دغه ټایم باندې صحابه کرام چې کله روان شولو، نو صحابه کرامو خپل منځ کې دا خبرې کولې، بعضې صحابه کرامو چې یاره نن هم الحمدلله غټ لښکر دی او کافرو ته به شکست ورکوم، په اسانۍ سره ورکوو، موږ ته غنیمتونه رسي، ځکه چې موږ مخکې کوم جنګونه شوي دي نو هغو کې موږ کم او دې کې زیات یو او د کافر کم دي دې کې دي. نو الله رب العزت ته دا خبره خوښه نه شوله. نو چې کله میدان جنګ ته لاړو او جنګ شروع شول، نو په دې ټایم کې اول کې خو د کوم خوازینو دوی ته شکست میلاو شول او میدان جنګ څخه د خلیق او وتښتېدلو. صحابه کرام لګیا شولو غنیمتونه یې راجمع کولو، ډېر زیات غنیمتونه پاتې وو. نو په دې ټایم کې د خوازین څو دوی بیا د کومو غرونو کې مرچې د کومو تیراندازو دوی سمبالې کړې وي، دوی بیا حمله په صحابه کرام باندې وکړه او دې ټایم کې د صحابه کرام څو د ډېر پریشان شولو. غالبا څه 80 پورې یا 100 پورې داسې کسان نبي صلی الله علیه وسلم سره پاتې شولو او نبي صلی الله علیه وسلم په سپین کچر باندې ناست او مخامخ چې کوم اړ نه غشي د تللو هغه اړ طرف ته روانو او د ویلو چې یاره زه پیغمبر یم او رښتونکی پیغمبر یم. او صحابه کرام څو دغه نور ګډوډ شولو په میدان جنګ کې. او نبي صلی الله علیه وسلم بیا آواز وکړ، د صحابه کرام بیا راوپه شولو. الله رب العزت دوی زړونو کې سکینه واچوله او همدارنګې دوی زړونو کې تسلي واچوله. دوی بیا راوپه شولو میدان جنګ طرف ته او بیا په دې حوازینو باندې داسې حمله وکړه چې په دې حوازینو کې ډېر کافر مړه شولو او قیدیانو شولو او بیا غنیمتونه ورته پاتې شولو. نو الله رب العزت ته د دوی د کثرت له کومه خبره د خبره ته خوښه شوې نه وه. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة یقینا الله تعالی امداد کړو د تاسو سره فی مواطن کثیرة په ډېرو ځایونو کې یا په ډېرو میدانونو کې، او میدانونه د جنګ ولا لکه یو دغه نه یوم حنین او د جنګ د حنین لشه اذ اعجبتکم کثرتکم چې کله تعجب کې واچولو د تاسو ډېروالي، نو فلن تغنی عنکم شیئا نو تاسو ته هېڅ فایده هم در نه کړه تاسو ډېروالي ولا. وضاقت علیکم الارض او تنګ شوله په تاسو باندې ځمکه بما رحبت سره د فراخینه، ثم ولیتم مدبرین او بیا تاسو شا کوونکي شولو. ثم انزل الله سکینته علی رسوله بیا الله رب العزت سکینه نازله کړه په نبي صلی الله علیه وسلم او همدارنګې په مؤمنانو باندې. وانزل جنودا او نور لښکرې راواستولې چې لم تروها تاسو نه کتل. او دې ټایم کې الله رب العزت ملایکه هم راستولو او دغه مؤمنانو زړونو ته تسلي میلاو شوه نور هم. وعذب الذین کفروا او عذاب یې ورکړه او خلکو ته چې هغه کافر وو. وذلک جزاء الکافرین او همدارنګې بدله د کافرو دپاره دی. ثم یتوب الله بیا الله تعالی مهرباني وکړه من بعد ذلک وروسته د دې نه چې علی من یشاء، یعنې الله تعالی بیا مهرباني کوي چې چاته وغواړي. والله غفور رحیم. یا ایها الذین انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام. دې ځای نه دفعه د یو هم کې شبهې کې چې یاره دغه کوم مشرکین دي دا خو بیت الله ته رسي او تاسو دوی سره جنګ کوو. نو جواب دی چې یا ایها الذین آمنوا یا خلکو چې ایمان نه وړی دی، انما المشرکون یقینا دا مشرکان چې د نجس او پلید خلک دي، نو فلا یقربوا المسجد الحرام نه درسي بس مسجد حرام ته، دیو منځونو ضرورت نشته، پلید خلک دي مه درسي. بعد عامهم هذا وروسته د دې کال نه وان خفتم عیلة که چیرې تاسو ویرېږو د غریبي نه، فسوف یغنیکم الله نظر دی چې الله تعالی به تاسو مالداري کړي من فضله ان شاء د خپل فضل سره که چیرې خوښه شي. ان الله علیم حکیم یقینا د الله تعالی علم والا دی او همدارنګې حکمتونه والا دی. قال الذین قاتلوا الذین دغه ځای کې د سورې توبه او سورې انفال څخه دوی دوا سره یو شوي دي او تفصیلي ذکر کوي دا چې یاره وجوه دي چې نه ذکر کوي چې یاره کومو خلکو سره جهاد جایز دی او کومو سره نه یې جایز. نو چې کومو سره جایز دی هغو څه وجوه دي ولې ورسره جایز دي دا وجوه ذکر کوي. قاتلوا الذین تاسو وجنګئ او خلکو سره چې دوی ایمان لري په الله تعالی او ورځې آخرت باندې. ولا یحرمون ما حرم الله بدل دوی ټول نه بد قباحت و چې کوم څه الله تعالی حرام کړي دوی به حلال ګڼل او کوم څه الله تعالی حلال کړي هغه به حرام ګڼل.
همدارنګه کوم عزتمندې میاشتې وې دغو کې رب البدر کال مخکې او وروسته یې وبوتلې، یو کال به یو طرف ته بوتلې، بل کال به بل طرف ته بوتلې، بس کوم ځای کې خوښه شولې نو دا کارونه به کولو. ما حرم الله هغه کوم الله تعالی حرام کړي دي ورسوله او دغه پیغمبر ولا یدینون دین الحق دوی تابعداري نه کوي د دین حق ولا د او خلکو نه څه هغو ته کتاب ورکړی شو حتی تر دې پورې یعطوا الجزیة څه ورکړي دوی جزیه عن یدن په خپل لاسونو سره، خو په داسې حال کې چې وهم صاغرون ذلیله به وي. دې ځای کې غالبا دغه مشرکینو بیا ویلي وو چې یاره عمر رضی الله عنه چې یاره دا موږ ته جزیه راکړي خپل لاسونو سره کوي او دا ټکس د دوی ذلیلوالی وي، نو دوی ویل چې یاره موږ باندې د ټکس او جزیې نه مه چیږدي، دې طریقې سره موږ نشو ادا کولی. نه عمر رضی الله عنه دا به تاسو لنډوم. وقالت اليهود او یلو دغو یهودیانو چې عزیر ابن الله عزیر چې دا د الله تعالی بچی دی، وقالت النصارى او یلو بنصارى المسیح ابن الله د عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، ذلک قولهم بافواههم دا د دوی خلو خبرې وي، یضاهئون چې دوی مشابهت کول قول الذین کفروا من قبل چې هغه مخکې د دوی نه تېر شوي کفر خلکو. نو قاتلهم الله قتل دکي الله تعالی یا هلاک دکي الله تعالی دیو چې ان یؤفکون نو کوم طرف ته وړول شي، مطلب چې کوم طرف ته دینه پاسلی بیان دوی ایمان نه وړي په کوم شي باندې. نه اتخذوا اخبارهم ورهبانا او دوی نسي د خپل علما او پیران څه دي اربابا من دون الله په خدای سره سوای د الله تعالی نه. والمسیح ابن مریم او همدارنګه مسیح ابن مریم وما امروا او دوی ته حکم نه وکړی شوی مګر دې خبره وله چې دوی د عبادت وکړي د یک یو اله وله څه نشته بل اله مګر د الله تعالی سبحانه او پاکي دي دپاره د هغه څه نه چې کوم دوی شریکوي د دې سره. یریدونه دوی دا غواړي دا اراده کوي چې ان یطفئوا چې دوی مړ کړي نور الله دا نور د الله تعالی بافواههم په خپلو پلیتو خولو سره. دې کې نور نه مراد د الله تعالی توحید دی. ويأبى الله انکار کوي الله تعالی الا ان یتم نوره مگر دا چې پوره کړي خپل نور ولو کرهه الکافرون اگر کدا کافر بد ګڼي. وهو الذي او دا الله تعالی هغه ذات دی ارسل رسوله بالهدى چې رستولی د خپل پیغمبر په هدایت او دین رښتیا سره یو په حق دین سره دې دپاره کې چې ظاهر کړي علی دین کله په ټولو دینونو باندې ولو کرهه المشرکون اگر که مشرکان دا بد ګڼي. یا ایها الذین آمنوا یا خلکو چې ایمان اورید ان کثیرا من الاخبار والرهبان ډېر د پیرانو او د علماو نه لا یاکلون اموال الناس بالباطل دا د دیو علماو حالو چې دیو به خوړلو به د خلکو عملونه په باطلې طریقې سره ویصدون عن سبیل الله او د الله تعالی لارې به بندولو. والذین خلک چې یکنزون الذهب والفضة څه خزانه کوي سپین او سره ولا ينفقونها في سبيل الله او د الله تعالی په لاره کې نه خرج کوي نو فبشرهم بعذاب الیم دوی ته زجر ورکړه په سخت عذاب سره. یوم یحمى علیها فی نار جهنم او په ورځ دې باندې چې دوی باندې ګرمولی شي علیها دغه فی النار په اور کې اور د جهنم کې فتوکه او بیا ودې سره دغلی شي جباههم د دوی مخونه و جنودهم او انډونه و ظهورهم او د دوی شاګانې هذا ما کنزتم د هغه چې تاسو خزانه کړي وو په دنیا کې لانفسکم خپل ځانونو دپاره نو فذوقوا وڅخئ ما کنتم تکنزون په هغه وجه نه چې کوم تاسو خزانه کولو ان عدة الشهور یقینا دغه شمار د میاشتو د الله تعالی په نزد د 12 میاشتې دي په کتاب د الله تعالی کې یوم خلق السماوات والارض په ورځ د پیدا کولو د اسمانونو د ځمکې او څلور په دې کې عزتمند دي. ذلک دین القیم دغه دین مضبوط دی فلا تظلمون تاسو ظلم مه کوئ په دې کې په خپلو ځانونو باندې وقاتلو المشرکین کافه او وجنګېږو تاسو د مشرکینو سره پوره باندې لکه څرنګه دا جنګېږي تاسو سره پوره باندې. او نن سبا دا خبره مسلمان نه وتلي دي کفیر وکسه ټول یو شوي دي یو فلسطین ته او د کوم مسلمانان دي د ټولو ته سترګې غړوي